سلامونه نیکی هیله و احترامات فضل وهاب سواتی ستا سرور یو ځل بیا نیخ په نیغه ستا سره مخاطب یم ملګرو. دا مهال د پاکستان پیپلز پارټۍ تحصیل صدر ملک برکت خان سره ولاړ یو په پیشن هټ چک دره کې. نننۍ چې کومه غونډه ده د دغې په حواله د دې نه پوښتنه کوو چې د دې نننۍ غونډې ستاسو اغراض او مقاصد څه دي. جی ملک صاحب، نن ستاسو ټول مشران چې کوم دي پیشن هټ کې راغونډ شوي دي، ستاسو د دې راغونډېدو اغراض او مقاصد څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مهرباني سواتی صاحب، نن د پاکستان پیپل پارټۍ ملکن ډیویژن د عہدیدارانو میټینګ په شارټ نوټس باندې بچا صاحب راغوښتی دی او د هغې اغراض او مقاصد دا دي چې څنګه تاسو ته په ګوته ده او تاسو وکتل په دې صوبه کې د مختلفو پارټو خلک هغه راځي او په پاکستان پیپل پارټۍ کې د شمولیت هغې پروګرامونه دي او اعلانات دي. نو یو خو دغه پروګرامان ترتیب کول دي، هغې له پلانینګ کول دي، هغې لپاره میټینګ ارینج کول دي. او دویمه لویه خبره دا ده چې په 17 جون باندې په سوات خوازاخیله کې د پاکستان پیپل پارټۍ یو ډېره لویه جلسه کیدونکې ده چې هغې له به د پاکستان پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو راځي. نو د هغې دپاره دا د ملکن ډیویژن ته خاص ورکرز یا کوم ذمه دار خلک چې دي د تحصیل دي یا د ضلعي دي یا د ډیویژن دي، نن هغه ذمه دار خلک د پی اس اف د پی وایسونه چې ګوندونه دي وینګز دي، دا ټول ذمه دار خلک نن راغلي دي او نن یو میټینګ ارینج شوی دی. نو په دغه حواله سره دلته خبرې کېږي او یو پلانینګ به جوړېږي د 17 تاریخ لپاره خصوصا، او بیا به انشاءالله موږ ټول په شریکه کوشش کوو چې دغه جلسه یو تاریخي جلسه وکړو. خپلو کارکنانو ته څه پیغام ورکوې؟ تاسو وایئ چې زمونږ چیرمین بلاول بټو زرداري صاحب چې کوم دی هغه سوات کې جلسه کوي، څه به ګڼئ چې دغه جلسه به ستاسو کامیابه شي که نه، او که نه خپلو کارکنانو ته څه پیغام ورکوي؟ انشاءالله دا جلسه به کامیابه وي او زموږ د پاکستان پیپل پارټۍ چې څونه ورکرز دي د مختلف وینګ او خاص کر نوجوانان زلمو ته زه وایم چې هغې په بھرپور په ګڼ شمېر کې په دې پروګرام کې شامل شي، په دې جلسه کې شامل شي او دا پروګرام دا جلسه دا کامیابه کړي. او انشاءالله تاسو به وینئ چې دا به د ملکن ډیویژن په خاوره باندې یو تاریخي جلسه وي. تاریخي جلسه وي. کارکنانو ته څه پیغام ورکوې د پیپلز پارټۍ؟ ګوره، د پاکستان پیپل پارټۍ ویژن د هغې منشور د څنګه د مخکې د بټو صاحب نظریه هغه زموږ مخکې پرته ده. دا شپږ اته کاله چې په دې ملک کوم سیاست راغلی او د کنځلو سیاست، د بدنامۍ سیاست او د نفرت سیاست، مونږ همیشه دا خبره کړې وه چې د وخت انتظار وکړئ، وخت به ثابته کړي. دا خلک د دې مثال داسې دی لکه په ګوړه چې میږي راټول شي او کله چې دا ګوړه د منځ نه لرې شي نو دا میږي به په خپله خواري شي. نن تاسو ګورئ چې کومه هغه ګوړه د منځ نه ووته نو هغه میږي په خپلو سړو باندې ننوته او د پاکستان پیپل پارټۍ سیاست، د هغې جمهوریت او د هغې ویژن، د هغې پالیسي هغه به نن انشاءالله یو ځل بیا ثابته شو. دا زلمي په دې پوه دي او دا پاکستان پیپل پارټۍ ته واپس را روان دي. ټیک ده جی، ډېره مننه. دغه و د تحصیل ملګري صدر ملک برکت خان، د هغوی تاثرات تاسو واورېده. تر بل ویډیو پورې موږ سره اوسئ. د الله په امان.